یو غر چې هغه نن په مصر کې دی او بحر قلزم سره تقریبا لږ نږدې دی چې هغې ته جبل طور وایي. دا هم په دې غرونو کې قیمتي غره دی. دا ولې قیمتي غره دی؟ ځکه خدای پاک حضرت موسی علیه السلام له په دقه غر کې تورات ورکړی دی. الله پاک قرآن شریف کې فرمایي ووعدنا موسی 30 لیله واتممناها ب10. موسی علیه السلام چې کله وادي تیه ته لاړ او وادي سینا ورته وایي، دا د بحر قلزم په غاړه لوی میدان دی. د 5-6 ګنټو په مزل یو طرف ته 5-6 ګنټې د موټر مزل دی، بل طرف بیت المقدس او فلسطین او هغه طرفونو سره لګېدلی د اسرائیلو سره، او بل خوا بحر قلزم دی. دا ډېر لق دق میدان دی. ځکه مونږ په موټر کې پکې سفر وکړو کله چې مونږ پورې وتو د قاهرې نه. هلته 2 دریابونه دي، بحر قلزم دی او یو بله بحیره ده. دا 2 دریابونه یو ځای شوي دي او د یو نهر پکې انګریزانو برطانیې والا یو وخت کې جوړ کړی دی، نهر سویز ورته وایي. په دې نهر سویز یې دا 2 دریابونه یو کړي. دوی چې به په دې بحر قلزم کې په بحري بیړو کې سامان راوړو نو بیا به د بل دریاب ته چې رسو نو په ټرکونو کې به یې رسو، او که په بله لاره به یې راتاوو نو د میاشتو مزل به ورته زیاتېده. نو یو وخت کې د برطانیې حکومت او د مصر د هغې لاندې و، نو د برطانیې حکومت د دې 2 دریابونو منځ کې یو نهر وویسته، نهر سویز ورته وایي. نو اوس جسپ هغې ځي خو یو جسپ تلی شي، ځکه لږ تنګ دی. تنګ خو نه دی، مونږ ورته تنګ وایو. سمندر دریابونه یې 2 یو ځای کړي. نو یو جسپ تلی شي، بحري جسپ، غټ جسپ تلی شي، یو 2 په یو وخت کې نه پرېږدي. د هغې لاندې سورنګ دی، هغه سمندر دریاب ده، نهر سویز لاندې. نو په هغه سورنګ کې ګاډې لاندې ځي. نو مونږ په سورنګ چې پورې وتو نو د هغه ځای نه د غارې توره پورې، جبل توره پورې تقریبا 6 ګنټې یا 15، لکه لار کې پکې مونږ ودرېدلي. مونږ خو 8 ګنټو کې ورسېدو، خو لار کې پکې ځای په ځای مونږ ودرېدلي او بلکل اوس پکې ځای په ځای څه واړه کورونه جوړ شوي دي او خلکو پکې ځای په ځای لږ پټي جوړ کړي دي، داسې جیرب 2 جیربه، خو ډېر لرې په فاصله. لکه یو دلته کې خلک اوسېږي نو 400 کې اوسېږي، نو بیا ناګومان کې اوسېږي. داسې مسله ده، داسې لرې او نور کولا او دشت بیابان دی. نو د دې وادي تیه او وادي سینا اخیری سر ته چې بنده ورسېږي نو هلته کې دا جبل طور راځي چې کوم ځای کې حضرت موسی علیه السلام د فرعون نه قوم پورېسته. خبره ته بله جمعه انشاءالله وویم. او هلته په دې لق دق میدان کې دا خپل قوم بني اسرائیل دیره کړل. لومبي دوی ته د اوبو تکلیف راغی. وإذ استسقى موسی ربه، الله نه اوبو غوښته چې خدایا دا خو لق دق میدان دی، مخامخ خو دریاب شته بحر قلزم، خو مالګي جنې ترخې اوبه دي. نو الله ورته وی یو کاڼی وه په دې امسا باندې. نو چې کاڼی په کونټۍ په امسا وه نو فانفجرت منه 12 عینا، نو 12 کویان پیدا شو هلته. قد علم كل اناس مشربهم، 12 قوم. ځکه دا د یعقوب علیه السلام بچیو، د یوسف علیه السلام رونه، د هغې اولادو. نو هر چاته خپل ځای وښو چې ستا دغه کوي د هغه دا کویان مه ولیدل. نورو کویانو کې اوبه نشته، صرف په یو کوی کې اوبه نی، او د سړک په غاړه ورته بورډ لګېدلی دی، بورډ باندې لیکلي آبار موسی، یعنی دا هغه کویان دي چې کوم د موسی علیه السلام د کونټۍ د غزار نه پیدا شوي. دی وی مونږ اوږي یو سبا کوو. نو من او سلوا به راتل، ترنجبین او سیسې دا به یې خوړل. نو بیا وی زمونږ خو دلته آبادی نشته او دا خو نور دی. نو الله پاک ظللنا علیهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى، نو خدای په بار وريځ راوسته، سپینه اعلی وريځ هوا به لګېده. نو بیا وی مونږ له اوس یو قانون پکار دی چې د هغه قانون لاندې مونږ ژوند تېرو. نو حضرت موسی علیه السلام الله سره مشوره وکړه چې خدای زما د قوم له یو نظام پکار، یو قانون چې د هغې لاندې دي ژوند تېر کړي.
پاغه یو کتاب را لراکا چې دوی ته عبادت هم پکې وښودلی شي دوی به عبادت څنګه کوي او دوی به یو بل سره څنګه ژوند تېروي او که دوی کې سوکوال تکول جګړې وکړي د هغې فیصلې به څنګه کېږي پوره د ژوند یو نظام الله ما لره نو الله ورته وی ډېره ښه ده او کوهې تور ته راشه جبل تور نو ما ته یو 10 ورځې عبادت وکړه نو زه به دله یو قانون درکو او یو کتاب به دله درکو نو موسی علیه السلام لړ کوهې تور ته وخت تېره جمعه تاسو ته ما ویلي د دې کوهې تور لاندې هغه ځای دی چې کوم ځای کې موسی علیه السلام سره خدای پاک خبرې کړې وې او موسی علیه السلام د پیغمبري ورکړې مونږ چې تلو نو د لار کې ښي طرف ته دقه ځای راځي دا چې کوم ځای هغه اونه تېره جمعه ما ویلو او خدای پاک موسی علیه السلام سره خبرې کړې دي نو هغه د ځمکې نه 2 کیلومیټره اوچت دی هغه ځای او دا کوم ځای کې چې موسی علیه السلام چې لیستې ده دا 7 کیلومیټره په غر کې اوچت دی 7 کیلومیټره او سخت غر دی په ټولو غرونو کې د اوچت غر دی ما وی خدای ملګري راسره یو ما سره زوی ونیس احمد یو ما سره ریدار شاه او زما د محمد زوی د محمد حاجي صاحب زوی الله دې خوشحاله او یو د جامع ازهر یو طالب العلم و د پنجاب هم ځان سره بوتلی و مونږ وی چې مونږ ته لار اسانه شي مونږ 3 کسانو او ملګرو مشوره دا راکړه چې د شپې به خیجې د ورځې ګرمي وي د شپې به خیجې نو شپه کې به ځان رسوی نو سار وختي دغه ځای کې نور چې راخیږي د هغه نور یو عجیبه نظارۍ او ډېر خلک دغه سار د شپې ځان رسوي شپه کې د هغه نور عبادت کوي هلته نو ما وی نه زه خو په دې نیت نه ځم چې د نور دا نظاره وکړو دا خو د دې نور د عبادت کوونکو سره تشبیه راځي دا نیت پکې بلکل نه کوو خو د شپې تلل په دې وجه مونږ غوره کړل چې وی د ورځې بیا ګرمي وي په کوزېدو او په ختو کې نو د شپې به تاسو ځئ نو ما خو نیت یقین وکړه که په ځان دا یقین و چې زه به 7 میله په غر کې مزل به زه څنګه کوم ما نه خو دا 3-4 کاله وشو پر نه پسې ګرځېدل نه کېږي و ګاډي ته وخېږم یو مدرسې ته لاړ شم هغه مدرسه کې چې درس وکړم ګاډي ته وخېږم بلې ته لاړ شم هلته چې درس وکړم او ګاډي ته راوخېږم واپس کور ته راځم ماسخوتنې ګرځېدل کم دی خدای تعصب مسله او شوق مې ډېر زیات زړه مې کېده چې به راوخېږم نو ملګرو ته مې داسې کوو چې د یو ځای ته خو ځو هغه خو اسان دی هغې ته خو سړی ختي شي 2 کیلومیټره څه خبره ده هغه پروت مزل دی دې ته به لاړ شو او مې زه به درته لاندې کښېنم او تاسو به راوخېږي نو ما ته چا وی چې سمند په اوښ هم پکې مزل کېږي هلته اوښان وناړي نو سمند په اوښ مزل وکړه بیا بره اوښ نه شي تللی بیا به په پوړو ځې خو هغه پوړی څنګه پوړی دي هغه داسې پوړی نه دي لکه مونږ چې ځان له خپلې پوړی جوړې کړي هغه په غر کې پوړی جوړې شوي دي ګټې یې ښودې دي ګټې نو یو پوړی فوټ اوچته ده بله 2 فوټه اوچته ده بله کمه ده بله زیاته ده ګټې یې ښودې دي عامو خلکو حکومت نه سرکار نه دی جوړې کړی د ځان د خلکو د سهولت د مسافرو دپاره او سیاحینو دپاره نو په ګټه به لاس ږدې نو په پوړی به خېږې اذان له ګران کار ما وی زه ډېره ښه ده په اوښ به سورلي وکړو سنت به مادا شي او سلار به م راته لنډه شي هلته د پولیس چوکۍ ده پولیس والا باقاعده یوازې به نه دی هغوی به دله خپل دلیل درکوي سړی به دله درکوي دا قانون دی ځکه چې غر کې ځای په ځای نورې لارې م دي نو هغه هلک ته لار معلوم یې هلته ولاړ باقاعده چغې وي ما بوځئ ما بوځئ ما بوځئ او د هغوی د حکومت 2,500 روپۍ اخلي هغوی ورته جونۍ وایي د هغوی روپۍ ته د مصر جونۍ وایي 2,500 روپۍ اخلي 2,500 د هغوی 1 روپۍ او زمونږ په باندې 8 روپۍ برابروي روپۍ په مونږ درانه ده دا هغوی قانون دی او چې په اوښ ځو دی په اوښ لږ مزل کېږي 3-4 کیلومیټره پې ځي په غر کې نو هغه هم 2,500 روپۍ اخلي د هغوی روپۍ د خدای نوم مې واغېش ما الله ما غوندې کمزور انسان بیا د وجود نه درون انسان بیا چې ما په کلي کې پیاده مزل نه دی کړی دا 3-4 کاله نو خدای زه به بره څنګه خېجم خو مې الله ستا نه سوال کوم دا راته اسان که الله نه مې سوال وکړو اوس شپه م ده بیټرۍ م را سره راوانشته دلیل سره م بیټرۍ وه یو دوکاندارو هغه نه مې کونټۍ واغېشته مې کونټۍ را اسوام سا دا به ځان سره یو ځای کې چې لاړو پیاده م تقریبا یو
3.5 کیلومیټره مزل خو م پیاده وکړه. دا لږ لږ اوچت دی. نو هلته د اوښانو والا ناست شپه وه، هغې م دې مسافرو ته ناست دی. نو ما لکه مونږ له یې اوښ راکړې، ملګرو ته مې نه مونږ په اوښ نه ځو. نو هغې اوښ راته راکړه. نو اوښ یې داسې عجیبه غوندې شی و چې په هغې سورېدل ځان له مسله ده. هغې کې شاته هم داسې یو موږې غوندې وي د کټ د خپې په شا او مخې ته م وي. نو سړی دې منځ کې پکې کښېني، خپه به یو خوا بل خوا نه، هغه شاته به ته د بلې ډډه والي چې شاته ونه ښویږي، او مخې طرف ته به دې خېټه لګېدلي چې اخوا ونه غورځېږي. نو چې اوښ ته وختم هغه سرخوړلی ځای تنګ و، زه پکې نه شوم برابرېږی. زه چې بیا را کوشم دا خو تنګ دی، بل غټ اوښ یې راوسته. نو بیا پکې چې ور وختمه په هغه اوښ باندې بیا ستومانه وم په اوښ چې وختم مې دا پیاده راله ښه وه. ولې ځکه اواره لاره نه وه غرو، اوښ به کله بره خطه او کله به ښکته کوزېده. 2 ځایه خو ما وې پرېوتم ځکه لاندې ترین میدان و، ډېر لرې اوږد، یو خوا غر دی او بل خوا لاندې ډېره جوره ده. یا خدای پاکه اوښ والا ته مې مهرباني وکړه او هغه اوښ پرېښو پړی غورځاو او شاته به اوښ ته ولاړو، شاته به یې ټپه مې خدای منډه ونه وای. دا څه په مصیبت کې وړی نه یو دی چې او اوښ نیغ نه ته که نه په اواره لار بیا م ګزاره کوي. اما کله بره خطه شاته به مې ډډ د املا به مې خوږ شوه، کله به د بره نه لاندې کوزېده نو خېټه به مې خوږ شوه، او کله به داسې پترسو شو ما خدای ښکته نه غورځېږي. هغه ته مې دا اوښ دی ودروه هغه وې نه، بیا موږ نه شاته پولیس والا تپوس کوي. ډېر تنګ وم په هغه اوښ کې، ډېر زیات. خو ښه وه یو ځای ته ورسېده چې ورسېد مې بس دا دی ټیک دی، وی لږ مزل شته مې بس ودرېږه بس کوشم دی. دا ملګري راپسې پیاده را روانو، څاګانې یې غشتې. ما وی لکه باس زه خو بیا په اوښ نور نه ځم، ستړی کړم، ملا مې م خوږېده او خېټه مې م خوږېده. اوښ نه کوز شوم لږ دمه شو، نو بیا پیاده مزل نو شروع که غر کې اوس خیجه. نو زه کوم ځای خطی شم، یو پوړی په 2 پوړی به ختم او کېناستېدم به، 4 5 پوړی به ختم او کېناستېدم به. خو یاره تاسو په خدای یقینو کې جومات کېناستېم، الله اسانه کړه. د الله د طرف نه چې د خدای فضل او کرم نو ګرانه وه. نو ما وی دقه وخت کې زما سوچ کې حضرت موسی علیه السلام راغی. خدای د پیغمبرانو د دې امت د هدایت لپاره او د دې دین د خاطره او د الله د دین د خاطره څومره تکلیفونه تیر کړي، څومره نازک وجودونه او نیازبین خلک او الله ته خوښ خلک او موسی علیه السلام دلته ختلی دی، څومره خواري کړې ده. او یوازې خو نه دی تللی چې دې ته ځان سره 10 ورځو سامان به موړي، خوراک به هم کوي که نه، د 10 ورځو اوبه به یې موړي، هلته خو اوبه هم نشته. د 10 ورځو دپاره به یې ځان سره بستره موړي، هلته خو بستره هم نشته، غر دی. نو بستره، څادر، د یخنۍ ګرمۍ دا به یې خامخ انتظام کړي، د خوراک او د څښاک. ځکه قرآن وایي، قرآن شریف خو دروغ نه وایي، قرآن شریف خو رښتیا وایي الحمدلله. او قرآن وی ووعدنا موسی 30 لیله واتممناها ب10، 10 شپې تېرې کړې، 10 مو سره زیاتې کړې، نو 40 شپو ته ورسېده خبر، 40 شپې هلته تېره. إذ كنت بجانب الغربي بجانب الطور الأيمن، قرآن شریف یې ذکر کړی دی غر، او د قرآن شریف یې اړخونه هم ښولي دي، غربي جانب او ښي طرف ته فلان. خیر په ډېر تکلیف باندې مونږ روان شوي، تقریبا 9:30 بجې روان شوي او 3:30 بجې به راورسېد، او په لاره باران بلا بیلو، خشته ښکلې څاڅکي به رالل، داسې باران به نو چې هغه سړی دغه کې تنګ کې، خو یو پشم به را پرېوته د څاڅکو، بیا به بند شو، بیا به یو پشم را پرېوته، بیا به بند شو، سخته یخني وه بره. مونږ خو چې دې نه تلو ځان سره دغه نه وړې سویټرې میټرې، هلته چې ورسېدو نو خلک وی ګورې بره یخني ده. نو ما 2 بنینه واچول، یو بنین د پاسه مې بل واچو، او دا یو رومال مې د سر د ټوپۍ لاندې کړ او مخ مې پکې وتړه، بل مې د دې د ټوپۍ د پاسه واچو، واسکټ کې مې ځان ونغوښت، ځان سره څادرونه واغېستل، خو هغه مونږ نه شو ګرځولی ځکه هغه ختل ګران. زما وروڼو بره وختو، 3:30 بجو له تقریبا یا 3 بجې به وي چې خدای پاک په فضل بره وختو، اصلی را سره چې بره وختو نو بره یو جومات دی، د کوټې شان جومات،
پوټینی جومات ته دومره وی لکه زمونږ د دغه دیوال نه رستنې پورې ستۍ نه دې ځای پورې ډېر راکوټې جومات یاره ګمان کومه چې داسې یو طرف بس 20 فوټه یا 25 فوټه او بل طرف به 15 14 فوټه راکوټې جومات بس او هوا لګېده چې بل شاریه هوا لګېده او باران به چپه شو بیا به بند شو په جومات وردن نشو یخنیم کېده وجودونه م خوږېدل بلا مزه نم کړی نو ملګرو ته مې په دې جومات کې ډډه ووهی سار به سره ګور نو یو خوا جومات دی بل خوا د عیسایانو چرچ دی د مسلمانانو جومات عیسایان هم دغلته ځي د عیسایانو عبادت خانه ده بس یو بل ته مخامخ دی لږه فاصله ده لږه غوندې اړخ معمولی شان او بلا جانمازونه جومات کې پراتو هم راواغېستل سر ته م کېښودل دروازه م بنده کړه ځکه یخه هوا راتله ملګرو ته مې لږ یو ګنټه نیمه دمه شی نو بیا به یو 2 رکعاته هر څونه چې وس کېږي لږ مونځ به پکې وکړی دې ځای کې ځکه دا ډېر قیمتي غر دی دا هغه غر دی چې دلته موسی علیه السلام سره خدای پاک خبرې کړې او بیا قوم زه درته اوس وایم چې دلته نور څه شوي نو هلته کې مونږ هغه شپه تېره کړه ګنټه نیمه بیا پاسېدو اودسونه مو کړل او مونځ هم پکې وکړ بیا مو لږه ډډه وواله هسې د خوب د پاره نه بیا انور راوخت نو دې جومات لاندې غار دی د جومات نه چې بار ووته او رڼا ولګېده نو لاندې کوشو نو هغه غار ته وردن نه شو چې کوم غار کې حضرت موسی علیه السلام رب العالمین ته 40 ورځې شپې عبادت کړی سړی حیران شي چې خدایا دلته موسی علیه السلام څنګه وخت تېره الله دلته کې څنګه عبادت کړی دی الله به چې تا سانه کې نو بېله خبره ده یعنې په عقل ډېره ګرانه خبره ده ځکه لاندې به په پوړو مونږ ورکوز شو او غار هم راکوټې غارو دومره غارو چې کټ په کیله په خوارۍ ځایږي سړی پکې خپې غځولی شي پکې سمچې سملې نو خپې پکې کولاو غځېږي او لږ شان پلن دی او 2 کسه پکې سملاستېدی شي یعنې داسې د 2 کټو یا 1.5 کټ په اندازه به پلنې او د کټ نه به یو 15 لیشتې یا یو 100 لیشتې به اوږدي هغه غار کې مونږه لږ وخت تېر که پکې کېناست الله پاک موسی علیه السلام ته وی دی غار ته راشي نو په دغه غار کې حضرت موسی علیه السلام 10 شپې تېرې کړې نو روح المانی کې د دیلمي په حواله یو حدیث نقل دی اگر چې زموږ علما د دیلمي روایت له ډېر زیات دغه نه ورکوي تقویت نه ورکوي د دیلمي روایت نو هغې کې دی چې کله موسی علیه السلام 10 شپې تېرې کړې نو بیا خدای پاک سر خبر و اراده به وه د ملاقات نو د مسواک ومږه نو رب العالمین ورته وی دا مسواک دی ولې ومږه د روجهدار د خولې نه یو سام غوندې دی مسواک دی ولې ومږه د روجهدار د خولې خوشبو دا خو په ما د مشکو د خوشبویۍ نه هم خشته لګي نو یې 10 ورځې بیا دوباره نورې روجې ونیسه 10 ورځې دې ونیوې 10 ورځې نورې روجې ونیسه دا د دیلمي په حواله روح المانی دا حدیث او نورو کتابونو نقل کړي خو چې کوم نور علماو یغوی د مسواک د مږلو ذکر نه کوي خو بس 10 شپې دي قرآن شریف کې الله فرمایي او 10 سره خدای پاک زیاتې کړي فتم میقات ربه 40 لیله د خدای سره چې کوم وخت مقرر کړی 40 شپې یې پوره کړي 40 شپې چې موسی علیه السلام دلته پوره کړي هلته یو بل غم پیښ شوی دی خو هغه به راته بله جمعه ویم انشاءالله هلته سامري څخه یې جوړ کړی چې موسی علیه السلام خو د خدای ملاقات له تور ته ختلی دی او خدای دلته راغلی دی قوم هلته د څخه عبادت شروع کړ موسی علیه السلام ته لا پته نه لګي 40 ورځې کې موسی علیه السلام کله پوره کړلی نو الله وله تورات ورکړ په تختو لیکلی تورات وره څومره ګرانه ده دا تختې به ځان سره په 7 کیلومتره غر واپس را کوزئ قسم دی هغه ختلی بیل ګرانو او کوزېدلی بیل ګرانو کوزېدل خو زه په خپله د 7 کیلومتره مې بغیر د اوښ نه راکوشم او کوزېدل ګران په دې چې کونډی به دې م خوږېږي او دا پتونان او دا سپینې به دې خوږېږي زه چې ویښ ته راورسېدم یو 2-3 دمې مې پکې وکړې خو چې ویښ ته راورسېدم یقین وکړه ما دا نه وي چې دا خپې زما خپلې دي داسې کوږ اوږ بتلم راتلم یو طرف نه یو کس نیولی بل خوا مې کونټۍ نیولې وه نو الله وله تورات ورک
نو چې الله تورات ورکه او الله ورسره بیا خبرې وکړې یو ځل خو یې ورسره مخکې خبرې کړې وې لاندې یو ځل یې په دې غر د پاسه ورسره بیا خبرې وکړې نو د موسی علیه السلام په زړه کې شوق پیدا شي د الله خبرې خو خوندورې ښایسته ښکلې وي مزېدارې وي نو موسی علیه السلام فوراً وی رب ارینی انظر الیک خدای ما ته ځانم لږ وښایه چې دې ووینم خبرې څومره ښکلې دي او څومره ښایسته او مزېدارې او خوندورې دي نو الله ته به څومره ښکلې او څومره ښایسته وی حدیث کې راځي ان الله جمیل یحب الجمال خدای پاک ښکلی دی ښایسته دی او ډول او حسن یې خوښه مې خدای ما ته ځان وښیه الله وی لن تراني ته ما نشي لیدل دی دنیا کې لیدل ګران دي ما نشي لیدلی او آخرت کې به انشاءالله موږ ټول خدای پاک وینو که خیر انشاء ځکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره مخونه به خدای ته ګوري او دا مخونه به خوشحالي تر و تازه چې په دې مخ موږ د رب العالمین ملاقات وکړو یو روایت کې راځي چې کله جنتیان خدای پاک جنت ته داخل کړي نو یو میدان دی په هغه میدان کې به دا ټول جنتیان راغونډ کړي او دا جنتیان به د دنیا د یوې هفتې په مقدار په دغه میدان کې راغونډېږي لکه د جمعې مانځله چې موږ جومات ته راځو دا به راغونډېږي نو رب العالمین به ترې تپوس وکړي څوک به د نور په کرسو ناست دي څوک به د یاقوت په کرسو ناست دي څوک به په مختلفو د هیرو جواهراتو په کرسو باندې به ناست دي نو الله به ورته وي جنتیانو څنګه یې خوشحاله یې الله ډېر خوشحاله یې ستا حمد څه نعمتونو کې کمي شته نه الله هر څه میلاویږي داسې څه نشته چې موږ محسوس کړو بیمارو نخلا دلته خو سړی په مال دولت خوشحالي خو ټینشن غم پریشانی بیماری د مرګ یاره دا قصې پیسې وي هلته خو داسې نشته اس غم اس فکر اس ټینشن اس پریشانی دا پکې نشته نه بیماری شته نه ډاکټر شته او نه مریض پکې شته نه ستړیوالی شته او نه پکې سړی به هسې ډډه والي خو داسې بلي لکه د دنیا چې سړی ستړی شي جامې به بدلی خو د خیرنتوب د وجې به یې نه بدلی هسې د خوند دپاره لکه ناوي خو جامه خیرنه نی او د خوند دپاره یې بدلی را بدلی یا یو سړی ستړی نی او هسې بالغ ته ډډه وي د خوند دپاره تیاره پکې نشته ټوله رڼا رڼا ده د خوراک څیزونه چې څه ستا زړه غواړي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه د خدای نه غواړې وړه کې درڅه تېرېږي الله به یې درله درکوي نو هلته څه کمې دی بندگانو وایه که نه او خوراک به یې څنګه نزلا من غفور الرحیم ټول به د خدای میلماني یو سړی د میلمستوب ژوند چې بل شانتي یو د خپل کور روټۍ یو د میلمستوب روټۍ نو هر وخت چې جنتي روټۍ خوري میلمه به هر وخت او میلمه به د چی د رب العالمین میلمه به خدای دې زموږ نصیب کړي انشاءالله موږ له به خدای راکوي که خیر موږ له خدای ایمان راکړی بس ورونو د ګناه نه ځان ساتئ نیکو ته توجه کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په دایره کې کوشش کوئ چې ژوند تېر کړئ او د عالمانو سره مینه ساتئ خبرې اورئ دین ته زده کوئ تقریرونه اورئ جماعت ته راځئ ذکر کوئ خدای پاک باقي مونږ خو هغسې نشو کولی کوم چې صحابه وکړي دي شیطان کمزور یو مونږ او بل خوا نفس دی خو د خدای نه غواړئ چې خدای مونږ له جنت راکړي اللهم انا نسأل الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول او عمل رسول الله مبارک به دا دعا کوله خدای وي مونږ له جنت راکړي الله د جنت نعمتونه راکړي خدا هغه خبرې او هغه کار رانهوالی چې په کومو خبرو په کوم کار سړی جنت ته رسي دا دعا به کون نو اینا څه نعمت وګوره که څه کمی وي الله هېڅ کمی نشته وی وګوره که نه وغواړی که څه الله څو غواړو مونږ خو چې څه غواړو میلاویږي نو رب العالمین به ورته خپل ځان وښیي دیدار د الله به وکړي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره نو چې دوی الله ته وګوري که نه نو چې په جنت کې څومره زرګونه کاله تیر کړي دي او د جنت خوشحالۍ تیرې کړي دي اما د الله د یو سکنډ په دیدار د خلکو نه یېرې شي دومره به د خدای په لیدو کې خوند دي دومره به خوند دي او چې واپس راشي د خدای د لیدلو به په دوی یوه سر پیدا شوي دوی به نور هم ښکلي شي او خوشبویه به تیزي نو چې کور ته راشي نو ښځې به ورته وي حورې به ورته وي خپلې ښځې وي ته خو نن ډېر ښه د بخاري شریف حدیث دی مسلم شریف د ترمذي
وی ته خو نن ډېر ښه شتی ډېر ښکلی ډېر خوشبویه دا څه چل شوی دی نو دی به ورته وي زه به ښایسته نه یم زه به ښکلی نه یم زه به خوشبویه نه یم رأینا الرب عز وجل الجبار مونږ خپل الله لیدلی دی مونږ د خپل رب سره ملاقات شوی دی او چې الله سره ملاقات وشي او مونږ ته واپس کیږو نو د هغې سر به په مونږ نه پرېوځي یو سړی چې د ګلونو باغ ته لاړ شي او د ګلونو په هغه خوشبویه کې یا تاتاري په دکان کې وخت تیر کې او دی واپس راځي نو د هغې هغه اثر پې پرېوځي که نه پرېوځي نو دقه رنګې د رب العالمین هغه د ملاقات اثر رابه نو خوند دی نو حضرت موسی علیه السلام الله ته رب ارني ما ته ځان وښایه درته ګورم وی لن تراني ما نشي لیدلی نه الله مهرباني وکړې ما ته به ځان ښیې خبرې دې ډېرې ښکلې دي ښایسته دي الله ته به څومره ښکلې ته به څومره ښایسته رب العالمین ما ته به ځان ښیې نه ښیې به موسی علیه السلام خو جلالي مزاج انسان و الله وی نه اخره کې الله ورته وی ښه یو کار وکړه زه دې غر ته ځان یو معمولي غوندې جلک ښیم ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني دې غر ته لږ غوندې ځان معمولي یو جلک خپل خیمه نو که دې په ځای ټینګ شو ته به مې بیا ووینې او که غر ټینګ نه شو ټوکلی شو ته به مې څنګه ووینې دنیا کې هغه طاقت نشته آخرت کې به انشاءالله په سترګو کې هغه طاقت فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قرآن شریف کې الله فرمایي چې الله پاک معمولی د خپل نور یو جلک غر ته وخو غر ټوکلی ټوکلی شو ټوټې ټوټې شو او موسی علیه السلام باندې هیبت راغی بېهوشه پرېوت هغه غر ته نن سبا جبل دکا وایي هغه د کوهي تور نه چې سړی راکوزېږي نو په لاره هغه ټوکلی ټوکلی پروت دی داسې وړی وړی ټوکلې وړی وړی خو نه دي غټې دي مونږ ته د غر په نسبت وړی ښکاري دا یې زما د دې لاس په اندازه دوه ګزه مربع یو ګز مربع درې ګزه څلور ګزه دوه فوټه درې فوټه دا یو ټوټه په ځای پرتې دي ټوکلې پروت دی غر څه د شګې جوړې شوې څه نه زرې جوړې شوې هغه شګې زرې خو 3.5 کاله تیر شو هغه خو به باران او اوبه وړي خو خبره خلاصه ده خو کاڼي پراته دي په ځای شګې زرې نشته نو دغه کاڼي ګز مربع 2 ګزه مربع 2 فوټه او فوټ مربع داسې ګډوډ دا ځای په ځای پراته دي سړی حیران شي چې دا لکه څنګه چې سړی دا یو کاڼي ماتوي ټوکلې کړي دقسې ټوکلې پروت نو ما غالک نه تپوس ما په شک راغی ما غالک ما ته بل غر خو دغه غر دی نو ما هغه ته وخاندل مې دا خو روغ دی قرآن شریف کې خدای پاک وایي ټوکلې مې دا معلومیږي بیا چې لاندې م تپوس وکړو نو خلکو یو واقعي هغه نورو ملګرو وایي دغه غر ټوکلې شو زما ورور موسی علیه السلام هغه بس پوه شو بیا چې واقعي ما کې دلته هغه طاقت نشته په دې ځمکه د اسمان لاندې چې د رب العالمین ووینم خو یاره هغه الله چې خپل نورانیت غر ته ښکاره که او غر ټوکلی شو نو اوس هم که یو سړی بیلی ته نه ګوري بلف ته نه ګوري او بله پړق ناري کې نه سترګو کې هغه پړق وي که نه ولې مونږ به د شپې وځو نو مونږ به خامخا ځان ته رڼا کوو نو دا د فرعون قوم به وایي چې دا رڼا ده څه ده دا جوړتښتي څه نو مونږ به ورته ووایو چې مونږ کې خادي د واده دی نو دوی به راباندې شک نه کوي واده لزو واده له به بار وتل واده به بار مناوه نو کالی تی په سوال غوښتي نو چې موسی علیه السلام کوهي تور ته لاړ نو سامري ورته وی دا کالی راکې چې زه سنبال کم دا خو د ګناه دي او چې موسی علیه السلام کله راشي نو بیا به تاسو له هغه چې څه فیصله وکړه به کوو دا پردي دي هارون علیه السلام هم هغه وی او بالکل دا کالي مې استعمالوي دا د فرعونیانو کالي دی او د ګناه کالي دی دا راغونډ نو چونکې سامري زرګرو نو هغه له یې ورکړل چې دا سره محفوظ کا نو سامري څه چل وکړه هغه ویلې کړل او یو سخی یې ته جوړ قالب یې جوړ کړه په هغې کې ورواړو لوستی یې ته جوړ دی سامري جبریل علیه السلام او د هغه اس لیدلی یم ګوره موسی علیه السلام چا وپاله فرعون خدای د پیغمبر جوړ کړه او د دې سامري نوم هم موسی و دی چا وپاله دی مور غرزولی و د دریاب په غاړه ځکه فرعون به ماشومان وجل قصه به درته بیا وکړم انشاءالله نو جبریل علیه السلام به راته او دا سامري لوی کړی دی نو عجیبه ده و موسی الذي
رباه جبريل کافر و موسی الذي رباه فرعون مرسل. وی اغا موسی چې جبریل علیہ السلام تربیت وکړه دا غنه کافر جوړ شو. اغا موسی چې فرعون او پالو تربیت ولا ورکړه دا غنه خدای پیغمبر جوړ کړ. دا الله قدرتونه. نو جبریل علیہ السلام چې با په کوم اسراته سامری لا دله به خوراک ورکو پی به ورکول نو دا هغه اس چې په کوم ځای خپه کېښود نو هغه ځای به شین شو زرغون بشو. نو دی سامری چې په خبه د پیشو نو دوی چې دی خوره کې خو څه چل شته نو هغه خوره ځان سره ساتلی وه. نو چې کله هغه سخې جوړ کړ هغه خوره پکې ورویشته نو سخې چغې جوړې کړې. نو سامری خلکو ته وی موسی تللی دی خدای لر کوه دور ته خدای دلته راغلی. نو خلکو د سخې عبادت شروع. هارون علیہ السلام ډېر وی خلکو نه منه وونه کنه وی مونږ سره خو یې دېر شوله دی لوس کړی. نو څلوېښتو ته خبره ورسېده خدای ته رخ شوی دی ګرځي واپس خدای دلته راغلی دی. نو خلکو د سخي عبادت شروع که قرآن شریف وی وی تاسو اتخذتم العجله سخي نه خدای جوړ که ظالمانو. وزیر مې که ملګری مې که وی زه ټیک شوه سنشد عدودک من اخیک وی ستا لاس مې ستا پر اور مضبوط که زه ستا ورور مونږ تاله پیغمبر که. نو هارون علیه السلام غریب نصیحت کړی او موسی علیہ السلام خو غصنات و نو فورا اونیوه د لاس نه او د دې زنې نه اونیوه او ویې لا تاخذ یا ابن ام لا تاخذ بلحیتي وی زما ګیر او سر دی ولې ونیو ما خپل وس کړی دی که نه. نو بیا سامري راونیوه وی دا دې څه کړي دي. بس موسی علیہ السلام چې په سترګې راویستې بس هم فیره شو او بیا ورته وی دا دقسې کالي مې ولیکړل او اخذت قبلة من اثر الرسول د جبریل علیہ السلام دغه خپې د اس هغه خوره مې پکې واچوله نو هغې سره دا چل پکې پیدا شو. وی خو تاسو وایئ چې دا خدای دی ای بني اسرائیلو ای ظالمانو تاسو خدای د فرعون نه را خلاص کړی. فرعون خو د دې شرک او کفر د وجې خدای هلاک کړ هغه سره خو زما مقابله په دې شي وه. نو ظالمانو تاسو بیا دلته د سخي عبادت شروع کړه. نو هغه سخی راواغېسته او حلالې که او اور یې ورته ورته کړې وایي زه یې سوځوم که دا خدای ایمان نه ځان خلاص کړي. نو بني اسرائیل خو پوه شو چې موږ نه غلطي شوې او سامري ته یې وایي زه ستا سزا دا ده چې ته به لا احساس ته به چغې وایې چې ما له ګوتې مه راوړی. نو په هغه خدای د خارخ او د سخه او دانو بیماري ولګوله په وجود یې ننکې راوختې او سخه دانې پرې راوختې که چا به ګوتې ونه ما له ګوتې مه راوړی ګورې هغې کې خدای سامري مرداد. بیا الله غصه شوی و وی دې قوم سره څه وکړم الله وی دوی سره ما څونه احسان وکړه دوی به چغې والې چې خدای د فرعون را باندې ظلمونه کوي فرعون را باندې کارونه کوي خدای د دې فرعون نه خلاص کا نو ما ترې را خلاص کړل چغې به یې وال د دې بچي به یې وجل هغه فرعون چې د دې ماشومان یې وجلې دي حلال کړي دي ولا ماشومان نو هغه فرعون مې ولا هلاک کړه دي د سترګو وړاندې مې هلاک د اوو لکو قوم سره مې هلاک کړه. وادي تیه ته مې راوستل په وادي تیه کې مې ولا ترنجبین او ملزان او سیسې ولا ورکړی اوریاز مې پې د پاسه کړه اوبه مې ورته راوویستې کتاب مې ولا ورکړه نعمتونه مې ولا ورکړل او دی بیا د سخي عبادت وکړه مرتد شو. اوس به څه کوو وی فقتلوا انفسکم اوس دې ځان مړه کړي دا مرتد سزا داره چې یو بل وجنې اوس بس دوی په توبه نه مسلمانېږي یو بل ووجنې. دا غریب بیمار به یې خیر ده کښېنه او په اطمینان یې کښېنه او په قلعه. رب العالمین بیا هم غوسه وه. نو موسی علیه السلام څه چل وکړه د قوم نه اویا کسان واخېستل ویې دی چې کوهي تور ته لاړ شو چې خدای ته لږه جړه وکړو کوهي تور ته ځو چې الله او بیا په دومره دا سپېرو چې دوی موسی علیه السلام ته وایي دا تورات داسې نه چې د خدای نه دا تا لیکلي یعنې دونه معجزې یې ولیدې دومره معجزې یې ولیدې دشمن یې خدای د سترګو وړاندې هلاک کړه ترنجبین او سلوا او اوریاز یې هر څه او بیا وایي دا به تا لیکلي خدای خپه دی هغه وی ظالمانو الله خپه دی زه چې ځو چې خدای ته لږه جړه وکړو نورم او تاسو به خپله به خدای ته ووایم چې الله ورته ووایي چې دا ما د ما کتاب دی نو کوهي تور ته اویا کسان لاړه نو خدای ته جړاګانې وکړې یا الله وی دا ظالمان خو دا تا لیکلې نو خدای پاک هغوی سره خبرې وکړې دا زما پیغمبر دی او دا کتاب ما ورکړی یقین یې راغی
نو چې یقین یې راغی بیا څه وایي هغه خلک چې پکې نیکانو چې بوتلې وی ارنا الله جهره وی موږ ته خدای وښایه هسې نه چې دا خبرې د خدای ني دا ظالمه خدای راته وښایه چې ښکارې وینو نو بس چې وی سنګ خدای راته وښایه او د بیادبۍ دا خبرې د خولې نه وخته نو بس مضبوطه زلزله ګلس پرې راغی خدای دا اویا واړه هلته مړه کړل اون مړه شو موسی علیه السلام خدای ته په ژړا شو یا خدای پاکه یو د سرورو قمقلو خبره وکړه نو ټول دې مړه کړل یا خدای اوس قوم نه به څه جواب ورکوم وایي به چې زمونږ مشران دې بورس لر ترې مړه کړل خدای دا جمدي کا یا الله دا جمدي کا دا په دې کوهي تور کې نو خدای پاک واپس جمدي کړل ګوره څونه معاملې په دې غر کې شوي دي نو چې واپس جمدي شو بس بیا خو یقین راغی وایي بس زمونږ توبه ده واپس موسی علیه السلام سره راغله دا څونه مبارک غر دی په ټولو غرونو کې د دې نه غټ غر مو نه لید د دې غر نه چې راکوشي لار کې د هارون علیه السلام قبر دی یو غونډۍ ده د ځمکې نه لږه غوندې اوچته ده په هغه غونډۍ د حضرت هارون علیه السلام قبر دی موږ جوړمبي ته د هارون علیه السلام قبر نه ورځو یا وله غوندې کچه کوټه ده پوټې نه کچه کوټه ده د ګټو د خټو او په هغې کې د هارون علیه السلام قبر دی او څه غلافونه پې خلکو د پاسه اچولي کچه ځای دی لاندې ځمکه هم د خاورو ده جانمازونه او دا څیزونه پکې خلکو اچولي او یاره ته یقین په خدای او که جومات کې ناست یم چې څه اثرات انسان محسوسوي هلته زه خو جومات کې ناست یم دروغ درته نه وایم یو خبره مې خولې له راله درته بیا وکړم زه خو چې د هارون علیه السلام پیغمبر دی قبر سره کښېنه هغوی ورته بورډ هم لیکلی دی آثارو قدیمه او تحقیق سره دا خبرې ګورې ثابتې نور حقیقت نه الله خبر نو مونږ چې زه خو چې کښېناستم په خدای یقین وکړه یو منټ دو داسې خوشبو را باندې ولګېده چې زه حیران شو نوه خوشبوناګانه د خوشبو یو جله غوندې راپورته شو یو دوه درې منټه بیا خوشبو ختمه شو هارون علیه السلام هغه د هغې لګولی دی هم اوچت دی هغې ته منبره خیږي او د هغې نه لږ غوندې په فاصله داسې یو کیلومیټر دوه کې د صالح علیه السلام قبر صالح علیه السلام پیغمبر د هغه قوم خو هغه په مکه تبوت ته چې دی هلته قرا صالح دی چې دا قوم یې خدای هلاک کړ نو صالح علیه السلام هجرت وکړ دې علاقې ته راغلی دی تاریخ لیکلی نو دې علاقه کې بیا صالح علیه السلام وفات شوی دی او د هغه قبر هم یو غونډۍ ده د هغه غونډۍ د پاسه دا ټول یو ځای دي دا کوه تور او هغه د کوه تور په ویښ کې هغه ځای چې کوم دی کې موسی علیه السلام سره خدای پاک پیغمبري ورکړې سین کاترین ورته نن سبا وایي او د موسی د هارون علیه السلام قبر او د صالح علیه السلام قبر یو خوا فلک په فاصله کې بحر قلزم دی او دا غر دی او بل طرف ته فلسطین او د اسرائیل علاقې راځي او د سرو شګو یو غر دی یو ډیری ده د هغې سره خوا کې دفن دی له لاره په غاړه حضور پاک وفرمایل لو كنت سموي که زه هلته اوس دې وخت کې وي نو ما بیا درته قبر خولی و چې دلته قبر دی د دې سرو شګو د ډیری سره خوا کې د لارې په غاړه نو د دې حدیث ته معلومیږي چې موسی علیه السلام د مرګ نه مخکې بیت المقدس ته تللی دی بیت المقدس او هلته کې هغې ته نږدې د لارې په غاړه د سرو شګو چې کوم غر دی او ډیری ده هلته کې وفات شوی دی او هلته دفن نور چې څه حالات ما لیدلی دي آینده جمعه کې به درته ووایم صرف دې جمعه کې یو خبره درته کوم وروڼو چې دې میاشت ته موږ د شعبان او د شب قدر میاشت وایي د دې میاشت په فضیلت کې رب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ویلی ان الله تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم لبني كلب أو كما قال في هذا الحديث كلامه لقص بعض علماء پر حدیث کی خبرې کوي او خیر د فضائل سره تعلق لري خلاصه دا اذا الله پاک خپل شان لایق سره د لومبي اسمان ته راکوزیږي په دې شپه یا بعض علماء د خدای رحمتونه راځي نو په عربو کې یو قبیله د بنو کلب دی ورته وي هغوی به ګډې چیلې ډېرې زیاتې ساتلې نو د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات بندګان خدای پاک بخي په دې شپه او علما لیکي ایته شب قدر وایي مونږ ورته شب قدر وایو
عربی کې ورته شب قدر نه وای، شب خو پارسی لفظ دی او قدر عزت ته وای، عظمت ته وای، او قدر تقدیر په معنا سره استعمالیږي. نو بعض علما وای په دې شپه الله پاک د هر انسان د راتلونکي یو کال تقدیر د دنیا فرشتو ته حواله کړي چې دا د لوح محفوظ نه لیکل شروع کړي. نو د هر انسان د راتلونکي یو کال چې څه دی خوري، څه کوي، څه نه کوي، دا ټول هغه فرشتې بره صدر دفتر د لوح محفوظ د هغې نه یې ولیکي. نو د رمضان کې چې کوم اخیري لیلة القدر دی په اخیري لسو کې په هغه شپې د دنیا فرشتو ته حواله کړي چې ها دا د فلان کې تقدیر دی، دا یو کال ځان سره کړي. نو لیلة النصف من شعبان ورته عربی کې وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د په دې شپه کې د خدای پاک عبادت کړی. د دې کې نور څه نشته، دوه څیزونه دي، د شپې الله ته عبادت کول او خدای ته جړا کول او د ورځې روژه نیولې. نو هغه شپه بېګاله را روانه ده، بېګاله لیلة النصف من شعبان د شب قدر 15مه ده او سبا ورځ د خالي ورځ د سبا کومه را روانه ده، نو دا د روژې دپاره ده. نو بېګاله لږ مهرباني وکړئ، خدای پاک ته لږ عبادت او زاري وکړئ. ښه مونږ خو خوبونو باندې ستړي شو که ټول عمر مونږ خوب وکړو، خدای دې قبر کې خوب نصیب کړي چې دنیا کې مونږ خوبونه وکړو او قبر او آخرت هم د کړو وي، دا ډېره خطرې خبره ده. نو لږ غوندې چې یو بخور دی نو بیا خوب کې، یا دوستان دی راشي خوب کې، یا په سفر دی نو بیا خوب کې، یا ناجوړه یا ښځه مور دی ناجوړی، پلار دی ناجوړی، نو شپه روڼی که نه، نو الله دپاره هم لږه رونه که که نه. نو اخره شپه کې خیر دی، ټوله شپه کې نه، نو ځان ته ګنټي ودروه، اخره شپه کې پاسه تهجد وکړه، لږ خدای ته وجاړه، خدای ته عبادت وکړه. قسم دی الله په مونږ ډېر مهربانه دی، مونږ سره ډېرې ښېګړې کړي دي، مونږ الله خوشحاله نه کړ. مونږ د خدای شکر ادا نه کړ، خوشحالي خو وروستو خبره، په شکر هم الله خوشحالی. نو د خدای د نعمتونو روغ صحت راکه، مال بچي، عزت دولت، روغ سترګې او روغ لاسونه او ایمان او مسلمانی او پاله کې راله خدای دین هم شکر دی اچولی دی او د دین مینه هم خدای پاک اچولی ده. نو لږ اخره شپه کې پاسې خدای ته وجاړی یا الله وی ما ته ګناه معاف کا. خدای دا وایا خدای راتلونکي کال چې څه تقدیر الله ته فرشتو ته وی ولیکه، نو خدای د ما په تقدیر کې عبادت ولیکه. مونږ ټول عمر د دنیا سوال، د دنیا سوال، لږ د دین سوال د خدای نه کوئ. دا وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دواړه راغلل، دنیا راغله او آخرت راغله. خدایه په تقدیر کې راغله خدای بخښنه ولیکې، خدای تقدیر کې راغله نیکۍ ولیکې، خدای په تقدیر کې هم د ګناه نه مې پاک کې او مال هم راغله ولیکې، روغ صحت هم ولیکې، مال سره حلال یادوه. دا ولیکه، دا سوال کوه، ولې یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. الله وی تقدیر اصل ما سره دی، زه چې وغواړم نو د هغې کې زیاتې کمې کولی شم، صبروان کم نور به پکې ولیکم. الله قادر دی په دې څیز، انسان عقل پکې کار نه کوي. نو دا د شپې عبادت وکړئ او د خدای نه سوال وکړئ، او که وسم کېږي نو سبا روژه ونیسئ. ښه انشاءالله ورسره ووایه او زنانو ته مو وایه چې سبا روژه ونیسي، الله پې خوشحالیږي په روژه باندې. سبا روژه ونیسئ او بېګاره د خدای پاک عبادت وکړئ د شپې چې الله راضي شي، او خدای نه سوالونه کوئ. انشاءالله چې موږ د الله نه سوال کوو، الله مهربانه بادشاه دی. خدای پاک د انسان په لږه جړه خوشحالیږي. خدای پاک دومره بېنوانه دی په بنده، قسم دی چې دونه مور په خپل بچي نه مهربان. حدیث کې راځي الله ارحم بعباده من الام بولدها. مونږ سره خدای څونه احسانات رونه کړي دي، قسم دی مونږ د خدای چې دا په ځمکه ورته ورغړو که نه، نو د خدای د دغه یو نعمت شکریه نه شو ادا کولی چې مونږ یې مسلمانان پیدا کړي. مقابله کې کافر 9,900 1000 تقریبا، الته 9,900 زر، دلته 314 ور هغه ډېر دي، دا لږ دی. بله ور هغې ټولو سره تورې دي، تورې دوی سره 8 تورې دي، 8 تورې د زرو تورو مقابله کم ځای کولی شي. دوی سره د کجورو ړانګونه دي، هغوی سره 80 اسونه دي، صحابو سره 2 اسونه دي، یو د حضرت زبیر یو د حضرت مقداد رضی الله عنه. هغې سره 700 خان دي، صحابو سره 80 خان. دراشه اوسه د تعداد ته ګوره، د مسلمان ډېر زیات کم، چته 1000 او چته 313، چته زر تورې 9,900 تورې او چته 8 تورې. د
او د کجورو په ډنګ د تورې مقابله کم ځای کېږي چېرته اویا سونه او مقابله کې دوه چېرته 200 اوښان چېرته 80 اوښان او بیا صحابه څنګه دي صحابه هم غریبانان بلا مزل یې کړی دی هغه ټول مسلح دي ټول په جامو کې پټ دي په زغرو کې پټ دي کافران په یو دون دام کې را روان دي او بلا څاروي دي هغه لالۍ او خوراکونه خوري او شرابونه څکي او ګډېږي قرآن شریف کې وایي عیش و عشرت کې رالل مسلمانان څه دي د ډېرو پکې سپلی هم نشته خپې بلې خپې دي بعضې کسان نو چې د مدینې شریفې نه 200 میله مزل وکړي خپې بلې خپې ستړي کېږي به څونه خپې به څونه خوږي د چا پکې صرف لنګ دی کمیس هم نشته اوهو الله رسول الله مبارک سره وعده کړې وه چې زه به تاله غلبه در کوم لیکن بیا هم ظاهر اسباب ته چې بنده وګوري نو به مرعوب کېږي دا قانون دی چې اسباب ورته وکتل رسول الله مبارک یوازې نه چې زما د ملګري مرعوب نه شي حالانکه حضور پاک باندې رچاروب نه راته رسول الله مبارک فرمایي د یو میاشت په مزل په دشمن زما روب غورځېږي لیکن مرګري دي ورسره اسنه دا مرګري زما پریشانه نشي خدایا دا به څه کېږي چې وې قتل اخوا مضبوط لښکر او دې خوا 313 یا خدایا ته توره به څنګه دا زرو تورو مقابله کوي د کجورې ډانګ به د تورې څنګه مقابله کوي حدیث کې راځي صحابه حضور پاک لا یو سفر جوړ کړی داغه سفر ته عربی کې عریش وی داغه سفر لاندې رسول الله مبارک ولاړ دی صحابه وی حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او وی حضور پاک ټوله شپه الله ته جړاګانې وکړې دې ته دعا وایي د شپې سیم دعا قبلېږي بیا د مسافر دعا هم قبلېږي بیا مجاهد دی د کافر مقابله کې داغه دعا هم قبلېږي او بیا جاړي ورسره رسول الله مبارک او لاسی الله ته پورته کړی دی او الله ته څه وایي اوس د هغه دعا دا ده دا زده کړئ الله ته وی الله ما چې دا کم قوم رخ کې دی ای خدای پاکه ما ذلیله نه کې ګورې الله ما خو دې سره وعده کړی چې تاسو له به الله ګټه درکوي خدای ما رسوا مه کې خدای ما خپه مه کې الله ما ذلیله مه کې که دا اوس بیلي نو دا خو زما ذلیلوالی زما رسوایي ده خدایه ما رسوا مه کې ما ذلیله مه کې اللهم انهم جیاع خدای زما دا مرګري وږي دي وږي ډوډۍ نشته مقابله کې خو مالدار خلک دي خو خوراک والا دي او خو هر څه ورسره برابر دي انهم جیاع زما دا مرګري وږي دي خدای په دې لوګه کې ډوډۍ پسې منډه نه وي ستا دپاره راوتې عوراتن یا الله بربند دي غریبانان د چا لنګ شته کمیس نشته صادر نشتا د چا پرتوک شتا صادر نشتا د چا کمیس ته صادر دی شلیدلې دی پروردګاره ټول وجودونه ښکاري بربند دي حفاتن خپې بلې خپې دي څپلیم نشته خدایه په دقه حالت کې روتې دي څه دپاره ستا د رضا دپاره خرجو روتې دي فی سبیلک ستا په لار کې روتې دي چې تا الله راضي شي الله دا مې روستې دي یا الله که دا 314 نن مړه شو اللهم ان تهلك هذه العصابه اوهو لم تعبد الى يوم القيامه یا الله که دا 313 314 مړه شو الله تر قیامت پورې ستا د نوم اغشتو والا به په مخ د ځمکه څوک پیدا نشي په انسانانو که دا مړه شو چې دا مري نو زه به جمدی پاتې کېږم زه به تختم زه خو نشم تختېدلی نه تختم زه به مرم دوی به مري چې مونږ لاړو خبره ختم تر قیامته پورې بل پیغمبر نه راځي بلکې نه راځي ټوله دنیا به کافري ستا نوم به اخېستو والا پروردګاره بیا څوک نی خوښه دې خپله ده اوس کې وجې مې راوستې مې دی الله میدان ته مې ستا دپاره ستا په رضا کې الله راوستي او که دا هلاک شو لم تعبد الى یوم القیامه قیامت پورې به ستا بندګي به ونه شي تا ته به څوک رب ونه وایي تا ته به څوک لا اله الا الله نه وایي څوک به اشهد ان لا اله الا الله نه وایي اوس دې خوښه خپله ده او جاړي رسول الله مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغی او دومره جړا سره دړه د درد نه لګیا دی چې صادر مبارک لاندې پرېوت ابوبکر صدیق ورغی صادر یې راوچت که حضور پاک ته په سر واچو
دا به شکست خوري دا به تختی خو مقصد شو الله 1000 اغویو زر پرشتے خدای پاک نازل کړي د 500 جرنیل حضرت جبریل علیہ السلام او د 500 جرنیل حضرت میکائیل علیہ السلام خدای شکست ورکړي دقه دړه نه دعا وسره جاړه اوخ کې وسره وبایوا ځان الله ته محتاج او غنه چې الله ورز انت غني الله نحن الفقراء الله ته بے پروا ته غني مون فقیران یو مون محتاج یو الله مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په فضائل درود کې یو بل واقعه لیکلی ده اړې راجیبه ده یو سړی او هغه پلار سره روانو د بیت الله شریف حج له پلاره باندې یو ځای کې دا پلان نه جوړه شو اخو پیاده قافلې وې ګاډي ماډي خو نو پیاده قافلې وې قافله ته لاړه چې مونږ خو تا ته نشوي سارېدی او لکه به د دې پلار دا خدمت دې وکړه او به زه خپل وطن ته واپس لاړ چې ځکه چې حج ته نشې تللی بیا قافله درته مونږ هم درته ډېر ورځې تېرې کړې نو نشوي سارېدی نو ته به خپل وطن ته واپس دی وي قافله رانه لاړه او دا یو دشت و بیابان کې زما پلار نه جوړو ما ولتی مرداری کوله خیر بالاتفاق دا چې زما پلار هلته وفات شو مړ شو چې مړ شو خدای دې پلار سره وسوکم ما پې څادر واچو مخ مې وله پټ لاړم نږدې کلي ته خوا کې کلي ته چې راشي خلک راشي چې ما سره دا پلار سنبال د کفن شو د قبر شو د جنازه شو دې خو زه داسې نشم ګرځولی او نه خپل وطن ته وړی شم وی په پلار مې سامان واچو ما خپله کډه کوډه پرېښوده ډېر خفه وم چې په سفر کې درته پلار مړ شي ډېر ګران کار دی او بیا چې څوک د سره ویم نه او پلار هم خوږي وی خلکو ته مې ووایي چې زما مسافر یم او حج له روان د بیت الله شریف د پلار سره او پلار مې ناجوړه شو قافله رانه لاړ او پلار راته مړ شو تاسو د خدای په خاطر ما سره مدد وکړئ زما پلار له غسل ورکول قبر کنیستل او جنازه هغې وي دا خو د ثواب کار دی مونږ مسلمانان یو کوم ځای دی پلار هغه ځای ځه ته ځه او مونږ سامان رالو بیلچې چارې چې دله قبر وکنه وی زه رالم پلار نه وی چې رالم ډېر غمجن وم وی چې د پلار نه مخ نه مې څادر لر که چې مې وکتل د پلار مخ مې بدل شوی او مخ یې د خر ګرځېدلی چې ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ملګري ورسره ما ته ولې پریشان زه ورته د خوب د بېهوشۍ حالت کې ویم د الله رسول دغسې زه پلار مې حج ته روان پلار مې ناجوړه شو قافله رانه لاړه پلار مې راته لار کې مړ شو ما وله خلک راوغوښتل او د هغه مخ د خر ګرځېدلی د سره څوک وی کم دی پلار د مې دغه اوس د بېهوشۍ کې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک لاس راواغېشته زما د پلار په دې مخ یې راخ کړ چې راخ کړ مخ یې واپس سمم شو او د مخکې نه خشته ښکلې شو ما ورمنډه کړې د الله رسوله دا خو تا ما سره ډېر لوی امداد وکړو تا خو ما سره ډېره لویه ښېګړه وکړه زما پلار خدای پاک ستا په دې لاس سم کړو تا ته څه پته ولګېدله وی ګوره زه ستا د پلار له راغلی یم تا ته څه پته ولګېده وی ستا دا پلار ډېر ګناهګار و د خدای دا خدای رونیوه د حضور پاک د امت نه دا مسخ چې دا مخ بدلیږي شکلونه دا من حیث العموم خدای په پیغمبر په دعا ختمه کړې ده خو په یو کس کېږي امت من حیث الامت مخونه به نه بدلیږي لکه څنګه چې د مخکې قومونو نه چا نه بیزوګان شادوګان جوړ شو او د چا نه خنزیران جوړ شوي خو د یو کس داسې د بل د یو مخ بدلیږي به نو ستا پلار ډېر ګناهګار ډېر انتهایي دا راته یو فرشتې ووې ډېر ګناهګار نو روزانه به د درود شریف وې او ما له به فرشتې ستا د دې پلار درود شریف را رسول حدیث شریف کې هم دقسې راځي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام
د خدای فرشته مقرر دی دا بل فضیلت وګوره خاص دې د پر الله مقرر کړی دی چې کوم ځای درود شریف او څوک سلام په حضور پاک وای درود هغه پیغمبر مبارک ته رسي او حدیث شریف کې طبرانی په معجم صغیر کې دا حدیث ته چې سوته وای دا ټکي وره پیغمبر مبارک ته وای اے دا الله رسوله فلان کې زوی د فلان کې نن پتا دومره کرته درود شریف ویلی یا الله من صلى علی عند قبری سمعته چې دا قبر خوا کې په ما څوک درود ویلی ډایرک اورم ومن صلى علی نائیا ابلغته او که یو سړی لرې د زمان او درود شریف وای نو ماته د فرشتو په ذریعه را رسیږي نو زه اکثر طالبانو ته ویم د درود شریف غټ فضیلت دا دی چې ستا نوم او د درود د برکت نه ستا د پلار نوم د رسول الله مبارک مخکې غښتلی کېږي څومره لویه خبره ده فلان کی دا فلان کی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی دی باقاعده اطلاع ورته رسیږي وی نن هغه فرشته چې دا د پلار درود شریف بیا را رسول نن ستا د پلار درود راونړل نو ماته تپوس وکړه چې د هغه فلان کی خو ریګولر همیشه په ما درود وی نن د هغه درود راونه رسېدل وی چې هغه خو ډېر سخت د خدای پاک نافرمانه او ستا فایدې ته محتاج دی زما فایدې ته څنګه وی چې هغه دغسې مخ بدل شوی دی او که ته ورسره څه فایده ورته وررسولی شي او مدد ورسره کولی شي نو د الله په حکم زرالم نو ما ورته هغه فایده ورسول نو چې دی وایي زه د هغه بېهوشۍ نه هوش کې رالم او زه راویښ شوم او پلار ته مې وکتل نو مخې د مخکې نه خشته او رڼۍ کوله حضرت جابر څه وایي حضرت جابر وایي وی په احد کې مې پلار مړ شو ما وی د الله رسول لازم حضور پاک لرالم د الله رسوله زما په پلار بلا قرضونه دي او د قجورو دی او سیزن نیټه دی او سیزن راغی او کجورې تاسو ته پته سخت کال کمې شوې او خلک غواړي نو که ته زما باغ ته رالې زه هغه ټول قرضونه چې د چا دي هغه راغونډوم او ته ووینې او ستا د وجې را سره نرمي وکړي نرمي دا معنی چې یا مې پلار ته دا شته والي او باقي ورته وبخي او یا خیر دی دا شته دی والي باقي به بل کال ورکم حضور پاکو فرمایل وی ځه خلک راغونډ کا هغه خلک یې ټول راغونډ کړل رسول الله مبارک یې راوسته چې راوسته نو خلکو په سترګو کې حضرت جابر ته داسې برن برن کتل مطلب یې دا و چې مونږ خو نه پرېږدو او تا خو رسول الله مبارک راوست د هغه د مخه تېرېدی هم نه شو دا به څه کو حضور پاک ډېر هوښیار و پوه شو ورته وی جابره داسې وکړه چې دا کجورې غونډې چې کمې دي د کجورو مختلف قسمونه دا ځان ځان له ډېرې کا او زه راځم ډېره ښه ده صاحب قرضداري ناست دي کجورې ځان ځان له ډېرې کړل حضرت جابر وی ما وی چې دا ټولې کجورې ورکړم کور ته دې یو نه سمه خو چې د پلار غاړه مې خلاصه شي خو په دې هم نه پوره کېږي وی دی کې حضور پاک راغی چې راغی چې کوم غټ ډېرې و غټه د هغې نه یو څو چکرې والې وی ما ته وی ملګري دې راوغواړه د هغې نه لګیا دی کجورې ورکوي خلک بوجۍ ډکوي بل راځي بوجۍ ډکوي کجورې ورکوي ستاسو نه زما دومره غلم ډکوي ستاسو مره زما دومره غلم ډکوي چې څومره قرضدار یو د ټولو قرضدارو قرضونه خلاص شو او چې نور ډیري خو محفوظ پاتې شو چې کم ته حضور پاک ناستو وی قسم دې داسې ښکارېده لکه چې د هغې نه م یوه کجوره نه کمه شوې او دا حضرت جابر څه وایي وی د خندق غزا وه خندق صحابه و کنه وی دی کې په خندق کې یو غټه تیږه راووته کودی ورته وی عربی کې ما خلکو وی چې دا خو نه کنستلی کېږي ډېره غټه ده وسه یې پې وکړې حضور پاک ته وی د الله رسوله دا عرضت فی الخندق کدیتون یو غټه تیږه ده څه به کوو انا نازلون انشاءالله زه در کوزېږم کوزېدونکې حضور پاک ورکوش پاریوس چې ورکوشو ګنتري واغشته اوچته کړه بسم الله وې او چې غزار یې ورکړه نو درې میسا تیږه لکه د شګو بیله رڼا تې اوچته شوه
بیا وی بسم الله دویم غزار یې ورکه دویم ایسم لکه د شګو بیده رڼا ته اوچته شوه چې دریم غزار یې ورکه بیا وی بسم الله دریم ایسم شګې شګې شوې ټوله تیږه په درې غزارونو شګې شګې شوه دا معجزه لیکن درې رڼاګانې ووتې رسول الله مبارک وفرمایل په دې یو رڼا خدای یمن وښو په دې بله رڼا خدای بحرین وښو په دې بله رڼا خدای شام وښو امت به مې خدای دغه ځایونو ته رسوي خو رسېد که ونه رسوي دا یو معجز دو معجزې شي درېیمه واره حضرت جابر وایي چې حضور پاک ته مې وکتل په خېټې کاڼې تړلې د لوږې د لاسه اوهو ما ته اجازت وغوښته الله رسوله اجازت شته کور ته لاړ شم ګوره یو ځای نه چې ځې د مشر نه اجازت به غواړم ما راته وی او وی چې لاړم نو ښځې ته مې وی ښځې هل عندک څه د سره شته رسول الله مبارک میں اوگی ولید بخاری کے راضی رأیت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا یا خمسا شدیدا سخت لگاوہ ما فی ذالک صبر خضر ٹنگے دل نکے گی صبر نکے گی دیر خپیما دیر اوگیو حضور پاک سشتا اغیو یو سا درینیم کلو اور بشے لکے سا درینیم کلو سشے داشتا او یو چیلنگلے دا چیلے بچے اورے چوتا تاسو آئے د چیلے بچے پټی نه چیلے بچے کی بسونه غوخی یا 2 کیلو یا 3 کیلو او کورانه ده کور کی بار چې ګرځي صحرا کې سربای کور کې ده دادی وای ما ته چې خخه دې داسې وکا چې دا چیلنګلې لالوما او ته دا وربشه وړکا هغه وربشه وړکللې میچنه کړلې وېغل وړ او ما هغه چیلنګلې الله لکړه وه مې ټوکړې کړه کټوې کې مې واچول اور مې ورته بل کو چې زوز ګارېدم ښځه مې مزګاره ښځې وړه واغاګل 3.5 کیلو وړه دی چې بوس مستې وباسې بیا کم پاتې کېږي ځه او چیلنګلی کې 2 3 5 کیلو یې که دی 10 کیلو یې که 10 خونې پوټې بچی وای ما ښځې ته ووایي چې ښځې ځم حضور پاک راولم ښځه راته وایي ګورې جابره لا تفضحني برسول الله صلی الله علیه وسلم ومن معه اسې نه ګورې پیغمبر مبارک سره ټوله دنیا رانه ولې ګوره او به شرمېږو دا خو ټول د 4-5 کسو خوراک لاړ شه پټ حضور پاک راولی او 2 کسه زیات نه وی چې رالم رسول الله مبارک ته مې الوي الله رسوله ما لږ خوراک تیار کړی دی فقم انت ونفران او 3 معک یو ته 2 یا 3 به در سره زیات نه حضور پاکو فرمایل جابر تا کثیر طیب ډیر زیاته دا اعلا ده زور زخد ته دی وایا چې کټوې بلا نه راکوځي او اوړه دې بلا په تنور نه پورې کوي زه درځم او ټول خندق والا ته اعلان وکړه یا اهل الخندق ان جابرا صنع سورا اے خندق والا او جابر ډوړې کړې حي اهلا بكم راځي او د سیل مې زر راځي جابر مخکې دی او صحابه ورپسې اوی په زرګونو صحابه دي چې غلاړ ښځې ته پته ولګېدله وی جابر څه وی حضور پاک خدان سره ټول خلک راوستل تا ته ما نه وي چې وی زه پټ ورلم ساررته په غوږ کې مې ورته پټ ووی او بیا ټول خلک راوستل چې رادننه شو رسول الله مبارکه وی وړه را دې خوا کا وړې ورته دې خوا کړل پکې دم وې او خپلې لاړې بسقه فیه لاړې مبارکې پکې تو کړلې هاي هاي او په ترکارۍ کې خپلې مبارکې لاړې تو کړلې ایرونو صحابه هغه خلک دی چې هغه ترکاري خوړلې ده او هغه اوړه چې د حضور پاک مبارک لاړې پکې پرېوتې دي کوم خلک وی شابه بله پخلی والا هم راغواړه په تنور کې دله ډوډۍ پخېږي نو 3.5 کیلو خو یو ښځه هم پخولی شي ماشوم هم پخو وی بله راغواړه لګیا شوه صیبه او ډوډۍ پورې کوي او یې سر پرېږدی په تنور چې ډوډۍ ترې رانړوی سر پرېږدی او ډوډۍ ترې رانړوي او د دواړو جهانو مبارک سردار په خپلو لاسونو ډوډۍ میده کوي او د کټوۍ نه په سمسۍ نه په کاسه غوښه او ښوروا رالي د پاسه پیچی چا بیا را دننه کېږي یو ډله راځي خوري بله ډله راځي بیا ډوډۍ چوري کوي او ښوروا غوښه پیچی بیا ډوډۍ چوري کوي ښوروا غوښه پې اخلي
په خدای یقین کوا حضرت جابر سوی آغا وی چې دا ټول خلق خلاص شو ډوډۍ خوړه وی ان عجیننا لا یخبز کما هوا وی زمونږ تنور باندې ډوډۍ هغسې پخېدی چې څنګه لومبې وختو او زمونږ کټوی هغسې جوشېده چې څنګه لومبې وختو وی څومره خلک کم کانو وی پرېږده کم کانو چې څومره لو کانو 100,000 لکفاهم وی که یو لکم وی ټول پې مړېدل دې ته معجزه وایي دا اوس عقل نه بار دلته به عقل نه جنګې وی عقل نه د پیغمبر دلیل خو دغه دی چې عقل بنالي عقل لازمي خو تیم کولی شي بل هم کولی شي بیا دلیل د کم نه نه الا ما فی رکوتک دغه تا سره چې د سرمنې کم جام دی هغې کې دغه اوبه دي نورې نشته حضور پاک سره سرمنې جام وي لږې غوندې اوبه دي الله اکبر خپل مبارک لاسې په هغه اوبو کې کېښوده اوبه په هغې کې د دې ګروتونو په منځ کې داسې راخوټ کېدی که امثال العیون لکه د چینو په شان 1400 صحابه هم څکلې مشکونه هم ترې ډک کړل څاروي هم پې سیراب کړل کسرا بادشاہ رسول الله مبارک وته خط لګو دا سیو لکه د امریکای بادشاہ چې د فارس دغه زمانه کې 200 پر طاقت یو د روم او یو د فارس د فارس بادشاہ ته به کسرا وي پرویز نومو پرویز ابن هرمز د نوشیروان عادل بادشاہ نو سیو حضور پاک وته خط ورولېږي چې په ما ایمان راوړ هغه چې خط څنګه ورورساو هغه دومره غوسه شو چې ما ته خط رالیږي چې په ما ایمان راوړه نو خط یې فمزقه ویشله او ټوکړې ټوکړې یې کړ ویشله او 2 کسان یې راوستل وی راشئ شابه مدینې ته لاړ شئ او د مسلمانانو دا مشر چې دا ځان ته پیغمبر وي دا مړ کړي 2 څوک یې 2 راوستل کمانډو هغه زمانه کې چې کوم کمانډو او هغې له تورې جوړې کړې خاص تورې او هغې د زهرو په اوبو کې ولا غوپه ورکړه د زهرو اوبې ورکړې چې که مړ نم شي خو چې د زهرو په دې توره ولګي نو جمدې به نه پاتې کېږي او داسې سپېشلې ولا جوړې کړې وایي چې مدینې ته ورسئ نو د دې کمیس دننه شاته ولا تی کې پټ جوړ کړی وایي دې کې به ومنډی که څوک هم ګوري چې تاسو سره توره ني خو چې مخامخ کښېنې په یې توره به ووهئ 2 کسان تیار حضور پاک مبارک تا استاذ راغی دغه پته خو نه لګي ورته وی صاحب خط خو مې یوړه هغه وشلو وهو د خط بېعزتي وکړه اللهم مزقهم کل ممزق خدای دوی ټوکړې ټوکړې پورې ټوکړې دا اوس معجزه ده پیغمبر خیره ده الله ورسره څه وکړل د دې پرویز ویو او د دې پرویز ښځه وه د هغې نوم شیرینو د دې زوی نوم یې شیروی و دا شیروی په هغه میرانه مورمین و هغه میرانه مور یې خوښه وه او دې پلار ته هم پته وه چې زما دا زوی زما په دې ښځه مین دی څه د سره څوک هم په دې کشمکش کې و بس دا زوی لګي شو دا شیروی او دا پلار یې مړ کړ دې دپاره یې مړ کړ چې دا ښځه د ده دا ښځه دا میره مور زه قبضه کړم ګوره کله چې زوی مونږ د ډېر خلک وایي زما دا زوی دی او دا دی ما وایي تا زوی نیازبین لوی کړی دی غوسه دې ورته نه ده کړې ملا سره دې نه دی کېنولی مونځ له دې نه دی بوتلی جومات ته دې نه دی راوستی سخوندر دې ته جوړ کړه نو کم څاروی چې په کور لوی شي که نه بار چې وځي نو ټوپونه وایي هغه ښکرې بیا خپل مالک ته مړوئ او وجنې یې پلار یې مړ چې هغه شیرین ته پته ولګېدله چې دې سړي خو پلار مړ که زما دپاره دا خو زما دپاره ډېر لوی شرم دی چې زه به د خپل میرې زوی مې دی خو د هغه په نکاح کې به راځم نو هغې خودکشي وکړه هغې ځان مړ نو چې دا شیروی راغی او پلار یې مړ کړ د پلار مخصوص الماری وه هلته ورغی پلار ته پته وه چې دا زوی به یا ما وجني یا به یې زه وجنم نو هغه په خپله الماری کې یو بوتل کې زهر اچولی
او د پاسه په لیبل لګولیو چې دواء مفید للبا چې دا دارو د قوت د انساني قوت لپاره ډېر مضبوط شی دی زهر مطلب دا دی که دی ما مړ کړي نو دی به د مال ماری له راځي نو پرېږده چې ما مړ کړي چې دی خو مړ شي که چې دی یې مړ کړه او د پلار الماری یې کوله وکړه هغې کې دغه شیشه پرته وه په هغې یې لیکلي چې دا د انساني قوت لپاره ډېر مضبوط دارو دی منځ کې خو زهر پلار پې د دوکې دپاره لیکلي چې وایي زما د پلار چې به دومره ښځې ساتلې دا به ده دا دارو خوړه بس هغه شیشه په خولې ور واړوله خو چې قلقل شو نو قلقل سره قلقل شو چې څنګه یې ونیول وایي تورې دې راوباسئ وایي تورې خو نشته ملا کې دلته منډلې تورې دې راوباسئ وایي چا رالېږلې او څه دپاره نو هغې به خپل بادشاه ته رب وایي رب وی ان ربنا امرنا ان نقتلک وی زمون رب مونږ ته ویلي دي چې تا مړ کړو کسرا بادشاہ ته رب وی زمونږ رب مونږ ته اډر کړی دی چې دې مړ کې حضور پاک او فرمایل ان ربی قتل ربکما زما رب ستاسو رب وجلی دی قصه د اخلاص ده دا د حضور پاک معجزاتو زمارو حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل روان یو ځای یو شپونکی دی ګډه چیلی ابراهیم علیه السلام ګډه چیلی سره حدیث کې راځي ما من نبی الا رعى الغنم وی داسې پیغمبر نشته چې هغه ګډه چیلی نه سره دا ګډه چیلی داسې دي چې دا پیغمبر په دې ګډو چیلو سرولو باندې د امت د سرولو د امت د چلولو چل زده کوي لیکن نور حکمتونه او ډېر خشته صفت کوي هغه ذات چې د دې جهانونو د بادشاه د بره هغه ځای نه چې فرشتې م ورته نه رسېږي د هغې د هر څیز بادشاه دی د ډېرې لویۍ خاوند دی د ډېر عزت او د غلبې خاوند د الله صفت او په ښکلی وایي حضرت ابراهیم علیه السلام ورنږدې شو برخوردار زما د الله خو د ډېر ښکلي صفت وکړو یو ځل راته بیا نه وی خوند ورکوي که نه یو نعت څوک وایي نو دې بنده ورته وایي خوند وکړي هلکه دا نعت راته بیا نه وی یو بل نعت ووایه سم خوند یې وکړه یا څو ښکلی تلاوت وکړي یاره که لږ دې زیات کړی وي ما خو ډېر خوند راکړه هغه بیا په خوش اوازۍ لګیا دی سبحان ذي الملک والملکوت سبحان ذي العزة والعظمة والكبرياء والهيبة والكبرياء والجبروت ابراهیم علیه السلام ورته وایي بچي یو ځل راته بیا وایه ډېر خوند یې راکړ بابا جي بس دی که ویم درته زه خو څه به راکړې داسې خو نه ده که نه چې زه تا ته دا ویمه څه به راکړې زه تم څه وکړه که نه څه راکړه که نه وایي بچې څه غواړې وایي زه دا نیمې ګډه چیلی دی غونډې شوې ده خو ما ته زما د الله نوم په دقه ښکلی ور بیا وایه نیمې ګډه چیلی وله غونډې ورکړه د الله د نوم نه هر څه قربان هغه ورته بیا په خشته اواز ووایي سبحان ذي الملک والملکوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والكبرياء والجبروت ابراهیم علیه السلام ورته بیا وایي برخوردار یو ځل راته بیا ووایه سم خوند یې راکړ وی بابا جی څه به راکې وی دا باقي ګډې چیلی یم ستا تا دومره راکې بچې د الله د نوم نه هر څه قربان دا خو هغه چاته پته لګي چې چا سره د یو شي قدر یې کوي تا له څوک سره در درکوي داسې یو غونډ او تا ته وایي چې څه به راکې ته وایې ورېږه جیب کې سرې غونډې والا خو دا سره زر راکړي تا ته د هغه سرو زرو قیمت معلوم دی د هغې قدر درته معلوم دی ځکه هر څه ورکوې یا یو جینۍ کې او دې خوښئ او هغې درته انکار کوي او ته بار بار جرګې ورلېږې او اخره کې ته هغې وایي چې زه ټیک ته مونږ یې دله درکوو او مونږ له به یو 15 تولې یو 10 تولې به کالې راکړې او یو کور دا څه شی دی مړه ډېرې به درکړم خو ښه راته وکړه اوس د هغه جینۍ ستا په زړه کې یو قدر پروت دی نو هر څومره مهر هم ورکړې او هر کوم شي چې د پړه کې قدر وي هغې نه خلک پیسې نه چې هر څه قربانوي نو د ابراهیم علیه السلام په زړه کې د الله د نوم او د صفتونو قدر هلک ورته بیا ووایي
چې بیا وې دلې نور هغه ورته ښه په خوش اوازې بیا وې دلې نورم خوند ورکړ بچې یو ځل به راته بیا وې هغه هلک ورته وي باباجي وی اګړو چیلو نه خدای مې ځان خلاص کا خدای راکړی نور بس ته راکې ابراهیم علیه السلام ورته وی بچې دا ګړې چیلی به سرولم غواړي که نه زه به دې شپونکې شم درله بیا سروم خو ما ته یو ځل بیا ووایه هغه هلک ورته وی ای ابراهیمه مبارک دې شه دا ګړې چیلی زما نه دي په کار زه انسان نیم زه د الله فرشته یم الله راولېږلم چې ته زما دا خلیل لږ وګوره د ده دا اړه لږ چک کا چې په دې اړه کې زما څومره قدر پروت دی زړه کې زما څومره مینه ده او څومره قدر پروت دی لږ یې وګوره الله راولېږله نو بس پته ولګېده چې ستا په زړه کې د الله ډېره مینه ده او ډېر قدر نه ګړې پکار دی نه چیلی ځه په مخه دی او چې مرګ وله راځي حضرت ابراهیم علیه السلام له دا هم پکې واوره او مړ کېږي نو ملک الموت وله راغی وی ستا ټیم پوره دی د مرګ ژوند د دنیا ختم حضور پاک فرمایي چې پیغمبر سره الله مشوره کوي د فرشتې په ذریعه بس دا د پیغمبر او د امتي فرق وی ستا ټیم پوره دی څنګه دی خوښه ده وی څه لږ غوندې دونه وخت پکې شته چې زما یو سوال الله ته ورسې وی هم فرشتې خو ډېرې په تیزۍ دي که نه وی ته الله ته ووایه چې ابراهیم وی هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله چې داسې دوست به دې لیدي چې دوست وجني هلکه دوست خو دوست د مرګه بچ کوي نو ته زما څنګه دوست دی چې زما سو باسې او ما وجنې داسې دوست به دی چې ته لیدي چې دوست وجنې فرشته لاړه ملک الموت الله لا او واپس راغی وی زما الله سو فرمایل وی ستا رب او فرمایل چې ابراهیم ته ووایه چې هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله داسې دوست به دی چې ته لیدي چې د دوست ملاقات یې نه خوښ ته زما څنګه دوست دی په مرګ سره خو پیغمبر د الله ملاقات کوي ته زما څنګه دوست دی چې زما ملاقات ته نه دی خوښ بس سوچ یې وکړه چې واقعي دا خو مرګ دی خو د مرګ نه پس خو زما د خپل رب سره ملاقات دی وی عجل عجل زما دا وجود زما دا نفس د الله نه قربان په بنو سعد کې میله به لګېده اوس هم زمونږ د چهارشنبې میله او د ګل میله دا په هفته کې یو ځل لګي نو وی نبي علیه السلام راکوټ یو زما د نورو بچو سره میلې له لاړ زم ورسره لاړم هلته یو جادوګر لګیا دی جادو کوي لکه د میلو کې دا جادوګران مادوګران وي خلق ورته راغونډ دی دیره جوړه ده او جادوګر لګیا دی خپل جادو کوي او زما بچي دي او محمد دی را سره صلی الله علیه او زه ورسره یم هغه ته ګورو وایي چې دی کنه جادوګر دی خلکو ته کتل او په پیغمبر علیه السلام یې نظر ولګ لا ماشوم دی خلق ارث پرېښودل او نیغ نیغ رسول الله مبارک ته ګوري او یې خلکو ته وایي چې مړ دا ماشوم مړ کې دا دنه بچ پاتې نشي ګورې دی بس تاسو د پلار نیکه دین ختموي کدال به شو دا د کوم ځای دی میدان د دې طایف د دې بنو سعد دی که نه وی هغه جادوګر ورته کتل وی ما ته یې وی چې کله دې هلک نوم محمد خو دی خو که د پلار نوم یې آمینه وي او د مور نوم یې آمینه وي او د پلار نوم یې عبدالله وي او د مکې وي که نه اوس مې درته واجه دی به راځي او زمونږ د هر څه سیسټم یې به ختمی دا به لویږي خو تا ووایي چې د مور نوم یې زه مور یم او مور نوم حلیمه دی او د پلار نوم دې بدل واغېسته وی طایف دی نو د دې په شک کې واچول ما یې خره چې د خپل اصلي مور او پلار نوم مې ورته نه دی اخیستی مکه مې ورته نه ده یاده کړې په مخکنو کتابونو کې د حضور پاک ذکر و د رسول الله مبارک اوصاف پکې صفتونه پکې یهودیانو متعلق الله په قرآن شریف کې فرمایي یهودیانو متعلق
یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دا سے پیجنی کہ دا رسول برحق دے لکا بچے چے سوکسنگ پیجنی کہ دا دا بچے دا سے پیجنی کہ دا دا اللہ رسول عبداللہ ابن سلام کو یہودی و مسلمان شو چاہتے تا پوسو کہ قرآن شریف پہ خو اللہ دا فرمائے یعرفونہو کما یعرفون ابناہم کہ دا یہودیان دے پیجنی کہ دا خدا رسول دے لکا زامن چی پیجنی کہ زمان زوے دے دا ٹک تی عبداللہ ابن سلام وی او بالکل ٹک تی ویزوی کہ زمان بیام لا شک شتا چه اسنا چه خدم چه تا چا سر روانی کری او دا بچے زمان ننی پیدا دا بل چانا پیدا وی قسم دے کہ حضور پاک کم پوٹے شاکم شتا زمان کتابونو که دا آخر زمانی دا پیغمبر کم صفتون دی ٹول پکے موجود دی فلما جاءهم ما عرفو کفرو به فلما جاءهم ما عرفو وی چه اغا پیغمبر چه دوی خو او پی جن راغے وی پی جن چه دا آخری پیغمبر دے نو کفرو به ظالمانو نمان وجحدو بها واستيقنتها انفسهم اللہ دا دعوت اغیت معلوم چه دا دے سوئی دا رشتونے دے دا خبر وطا معلومے وے چه دا خبر رشتونے دے و ظالم انہانے انکارو کا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ مخ کے بیوی کہ دا دی یہودیانو با دا مدینی خلق سر جنگ راغی سبیوی دا آخر زمان پیغمبر برازی اور ان قریب را روان دے مراد منتا معلومی دی اور چه غراشی کنا منگ با سر مرگری کی گو تاسو بختماو خو چه اغا پیغمبر راغی که دی او پی جن قرآن وی نو کفرو بهی بیو نمانا ولی نمانا مشرانو نا پیسے اخوڑا اخپلو سردارانو بورتوی وی ہاں دا پیسے والے دا مشری والے دا دولت والے خو گوری دا دی پیغمبر دا صفتون مخکارا کوئے که مخکارا کل دا دمون قوم یهودیان طول مسلمانی لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا اے ظالمانو اللہ فرمائی دا دنیا دا لگ مال دا خیرت دا خوشحالو مقابلہ کے سشے دے دا اثر کوئے دا اخلے دا مقلے بیان کے دا پیغمبر صفت دا سی صفتون دا رسول اللہ مبارک پا مخکنو کتابونو کیو حضرت عبدالواحد قریشی لوی سڑے تیر شوی اللہ نے سوالو کوئی خدایا یو درخواست تکم چی جنت کے دما کم خدای دا دنیا والا حورینا لگا بیراتاو نخے او دشو اللہ و تپا خوب کے اوپر اشتراو لے گلا وی فلان کے خدا پا پلان کی کلی کے دا بستا دا جنت خدای خوب یولید خوب مبشر دے سر بشارت رازی او نیک خوب ما بلو طالبانو تموی رسول اللہ مبارک تشفق میں اشتر نبوت نمخ کی بخوبون لیدل مبشرات و طویل شوی او شری دلیل نری دا زڑی اطمینان ورسر رازی دا اغا کلم یاد کا اغا نومم خوب کے یادو او اغا علاقی تلال کی تپوسیو کو پلان کے خد دل تا سوکتا یو بلنا تپوس کی یو تورا وین دا شپون کے دا اخ خدایا کہ دی لالوی کم دے دا وی ستر باک نکی او ذکر دا وینزی پاگا زمانہ کی دا وینزو با ستر نکاو شریعت کی وینزو لستر نو دا مخ دا ستر دا لاسونو ستر دان دا خپو ستر دا ولا نو دا سر ستر دا سٹ نمارے میمونہ نو میمونہ چی ورلا دی ورغی گڑی چیلے سرول چاد وین دا و غریب او تکا تورا بدنماوا ناستا دا خمزیدار پا یو زی کے یو جنگڑا کے ولالا دا خدای منس کے او گڑی چیلے بار سریگی و شرمخان و سر یو زی گردی شرمخ خدا گڑو چیلو دشمن دے اخو کا گڑا چیلے نمخری نو عام لپیو کو چیر پاری کی پریگی دی پا بلا ورشی بلا چیر پار کی پریگی دی پا بلا ورشی بلا چیر پار کی لازم اندر چی وی خوریو بیا پا بلا وردی اخو جیو شرمخ تی ور پری خود پا سلو گڑو چیلو کے پا یو 10 منٹا کی ٹولی مڑی کی چیر پاری کی
شرمخان او زمري ورسره یو ځای لګیا دي لوبې کوي ګډو چیلو سره دی حیران شو خدایا دا څه مسله نه دا څه لوبه ده شرمخان او زمرو ته ګورو ګډو چیلو سره لوبو منډو ته ګوره چې راغې هغه میمونې مونځ کو سلام یې وګرځو ویې میمونې دا ګډې چیلې ستا دي ویو څنګه بېغمه مونځ کې او ګډو چیلو سره د شرمخان منډه وي د کله نه ستا د ګډو چیلو سره د شرمخانو جوړه راغلې ده هغې نه پېژن خو هم د کشف خاونده وه وی عبدالواحده د هغه وخت نه د شرمخانو او زما د ګډو چیلو جوړه راغلې ده چې د کم وخت نه زما الله سره جوړه راغلې ده